د صلات تسبیح جمعیتو سے بنسی شاتوی چستل میزر د دغسو حکم دا نو صلات تسبیح چې حکم حکم دا غد نفل ثواب دا او په نفل په درجه شدي دوباره خبره دا ادو چې زنا خلق وی چې د صلات تسبیح ثبوت نشته په حدیث شته نو دا خبره غلطه ده ځکه چې په حدیث مبارکانه د صلات تسبیح د ستر موضوع ثبوت شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلتر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي چې د مخرجات را آیتو باندې ز صدقانو کو تو تزریوا هدیات پیان کړي عباس الله تعالی ته فرمایي چې یا رسول الله ویلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ته صلات تسبیح میز کا د صلات تسبیح صلی رکعت المیز دا په جمعه ورځ یو کا کبه هر ورځ نشه کوي به جمعه شی یو زلو کا کني به میاشت شی یو زلو کا کني به کول شی یو زلو کا کني په زندگی شی خو خامخا یو زلو وکا به نبی رسول الله سلام طریقہ او توشلا چې صلی رکعت د نفل نیت او تړه د صلات تسبیح ولا بعاجد کلمات دو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا درې سو زاله ترونه څه زاله درې سو زاله به دا په هر رکعت شي پنځه بوند او یا زاله ترونه هر رکعت سے پنځه بوند او یا اس بدل دوی طریقې دي کو چاکی میں مشاهیر سوره طریقہ د میرو تو سواس دا کې ا طریقې دا غدو چې کله اول رکعت ته سبحانك اللهم ثنا وي باعوذ بالله و بسم الله نه پهلا پنځه زره د کلمه وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځه زره وي به والحمد وي به سورات وي به چې قرات ختم شي یا رکوع ته نو تل به ولا زره بیا وي دا څه زره شنو پنځه زره به رکوع ته لوټه به رکوع درې زره سبحان رب العظیم چوي به نه بعد بیا لاس زره وي څه شنو 35 به چې رکوع را چینګ شه و درره به ولا زره بیا وي 45 به چاواله سجده ته لوټه به سبحان رب الاعلى چوي به بیا لاس زره وي څه شنو 55 به چې بیا چیک شه و دوی سجده په مان څخه نه به ولا زره بیا وي څه شنو 65 به چې دوا به سجده ته لوټ شي به ولا زره بیا وي د څه شنو 75 ازدای ورکه 75 پیراشل به دغه طریقہ په دوا مشاهده په دریم شاهده او سلام مشاهده په دوا مشاهده به سناوی نه به ډایرک پیزلا زراوی به نه بعد څه شریکه کړه شریکه بعض د صلات تسبیح طریقہ دو او ډېر زیات فضیلت د خاص کر پرېږه په دا باندې عمل کولو